کله روایت بیان کو یو حدیث بیان کو مسله بیان کو مد مقابل کې راته وي دوی له د امریکې نه پیسې راځي او دوی له د برطانیې نه پیسې راځي او دوی جي په غټو پوسټونو باندې دي او دوی کجوري او دوی کمبلي واغستو نو سړی زړه مریض راورسي چې خبره ستا دروغ ده او بیانومه زه حق نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تنګ شو الله ورته یو طریقه وښوه اوس دا یې د ساتي د طریقه ده د هر چا چې سینه تنګه شوي که په هره مسلې تنګه شوي په هره مسله که دنیوي مسلې او که دیني نو طریقې زده کړه الله یې ښایي دا بله وظیفه زه اکثر الحمدلله دې ملګرو ته وظیفې ښیم خو زه هغه وظیفې ښیم چې قرآن کې او یا نبوي دا مسلسل شویمه وظیفه ده چې زه تاسو ته دا بله وظیفه واله چې سړی وي سینه مې تنګه ده زړه مې تنګ شوی دی زړه مې مریض ته رارسېدی دی ژوند خوند نه راکړي واوره وظیفه رباني وظیفه د الله له طرف نه وظیفه څه ده فسبح بحمد ربک نو پاکی بیانوا سره د ستاینې د خپل رب پاکی بیانول څه دي سبحان الله ستاینې څه ده وبحمده به دا ذکر ډېر وایه کوم ذکر ډېر وایه سبحان الله وبحمده دې سره به غمونه ختم شي زړه دې تنګ شوی دی خوشحاله به شي په هره طریقې سره چې د الله پاکي بیانولیږي بیان یې کړه او په هره طریقې سره چې ستاینه کولی شي وکړه خو دا ته موږ مختصر طریقه وکړو سبحان الله الحمدلله ډېر وایه بله وظیفه د دې سره تړلی شوي وظیفه او که په دې دویمه وظیفه دې کار ونه کړو نو اولنۍ کار نه کوي دا اهمه ده بلکې دا دویمه د دې اولنۍ نه اهمه ده وکن من الساجدین او شه د سجده کوونکو نه او مونځ ډېر کوه اوس یې سړی زه مونځونه نه کوم او ذکر اذکار به کوم فایدې نه ورکوي ذکر اذکار نه مونځ اهم دی عام اذکار چې کوم دي دې نه مونځ څه دی اهم دی ځکه چې مونځ رکن دی نو دوه طریقې شوې کمې کمې د الله پاکي بیانول سره د حمد او مونځ له زور ورکړه الله به د غمونو ټول ختم کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله تنګ شو نو بلال ته به وایي ارحنا بها یا بلال بلال دا بانګو اقامت وکړي چې مونځ وکړو چې لږ د زړه م په ارام شي په مانځه سره انسان ته سکون رسي زړه یې خوشحاله شي واعبد ربک او بندګي کوه د خپل رب دا بله وظیفه شو ټیټ بندګي به کوې د خپل رب اخوا دې خوا به نه کړي څنګه حتی یأتیک الیقین تر دې چې راشي تا ته مرګ مرګ پورې به د الله بندګي کوې دلته مرګ ته یقین وي ولې ځکه چې دا مرګ یقیني دی او داسې یقیني شی دی چې موږ سره پکې څوک اختلاف نه ساتي لکه دهریه د ټول نه غټ کافر دهریه دي او دهریه هم مني چې مرګ به راځي حق دی یهودو نصارا هم مني هندواني هم مني سیکان شیعګان مشرکان قبر پرست مسلمانان سلفیان ټول یې ځکه ورته الله الیقین وي دا مسله ما مخکې بیان کړې ده چې ورته اشاره کوو چې په دې کې رد دی په چا باندې دا په صوفیانو پیرانو باندې وایي چې زموږ د صوفي او پیر هغه غزي ته رسېدلی دی چې اوس ته باندې د عباداتو نور څه بوج او ذمواري نشته او دې ته درجة الیقین وایي درجة الیقین یو سړی درجة الیقین ته ورسېدو نو بس د ده نه عبادت څه شو ساقط شو پیغمبر ته الله وایي ته به د مرګ پورې بندګي کوه او دې ما دلیل ذکر کړی و چې یقین معنی مرګ دی چې کله جهنمیان په جهنم کې دا ووایي چې موږ جهنم ته دې دلاسه راغلي یو چې موږ آخرت نه منو حتی اتانا الیقین تر دې چې راغی موږ ته مرګ نو ولې هغه هم د تصوف دغه درجې ته رسېدلي وي یقین دی ته نو چې هلته مرګ دی هلته مرګ دی نو دا غلطه خبره ده کائنا من کان یاد ساتي چې پیغمبر نه عبادت نه ساقطېږي نو بل څوک داسې دی چې د هغه نه به ساقط شي پیغمبر ته الله وایي د کوم وخته پورې بندګي کوي قبر پورې مرګ پورې نو بل څوک داسې دی چې هغه ته ویلی شي چې ته نور مه کوه داسې دوی خزعبلات دي او هسې ګډې وړې خبرې دي ټول اکثر دا بېدینه دا پیران مریدان نه اکثر بېدینه او نشهیز بنګیان چرسیان یو مونځ نه کوي کلمه نه وایي هېڅ وله نه ورځي او دغه پیدا ورکوي چې دا درجة الیقین ته رسېدلی دی بل چې د ویډیو یو ملګري ما ته راولېږله په واټسپ باندې پنجاب کې یو پیر دی نو هغه قبر که نسته د ده نه پکې ناست دی اوس به کتلي وایي دی چې دلته چیله شوی ښه باقاعده سیمټي دیوالونه دننه تو کړي دي او بیا پکې دننه هغه چې کوزېږي خلک جاړي او لاسونه ولوکولی او ښکته کوشي او زر او چې څنګه کوشي ډایرکټ کیمرې خو ته لګېدلي که نه به ډایرکټ چې زه د اوس نه مې شروع وکړه په عبادت او که دې شکل ته دې ونه وکتو که نه نو اکثر دا مشرانې ښځې وایي ملایکو دې کډه کړې ده سپېره شکل
بیا چا پولیس ته ویلي دي مزیدار قصه دا ده پولیس ته چا شکایت کړی دی چې داسې یو پیر چلی شوی دی او دننه قبر کې ناست دی پولیسان راغلي دا مې ویډیو کې شته باقاعده پولیسان راغلي دا ځای معلوم کړی دا ځای د هغې بل خو دوی داسې مضبوط دغه خو نه وړولي ما زه خو ویله کړی چې په دې مضبوط شي موټر ولې وې تر کورې بیا اړولې هسې دې سره لږ خاوره